الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم میاشت د رمضان شروع ده او اولنۍ عشره چې کومه د رحمت ورځې دي هغه تېرې شوې او دویمه عشره چې په احادیثو کې دې ته د مغفرت ورځې وایي چې اولنۍ رحمت دی دویمه مغفرت دی او اخري عشره د جهنم نه خلاصۍ دی نو دویمه عشره شروع شوه چې دا لس ورځې دا د مغفرت او د بخښنې ورځې دي الله تعالی خپلو بندګانو ته ګناهونه معاف کوي او بخښنه او مغفرت ورته کوي بعضې خلک بعضې کسان داسې وي چې ګناهونه یې کم وي الله تعالی پې څه وکړي په ړومبنو رمضانو کې هغوی ته بخښنه وکړي او بعضې اعمال وکړي خپل روجي ونیسي تراویح هم وکړي ذکر او عبادت هم وکړي نو د رحمت لس ورځې پې تېرې شي نو په دویمه عشره کې ورته څه وکړي بخښنه او مغفرت وکړي او چې کوم خلک د دویمې عشرې نه هم واوړي نو دا لس ورځې هم د نورو عبادت وکړي نو الله تعالی ورته په اخرې عشره کې چې دی نو بخښنه او مغفرت وکړي نو دعا به غواړو د الله تعالی نه دا په هر وخت هر مانځه پسې تلاوت پسې ذکر او عبادت پسې چې الله تعالی دې موږ له هېڅ را نه کړي خو چې صرف په دې میاشت کې الله تعالی موږ ته ګناهونه معاف کړي او موږ ته بخښنه نصیب کړي حقیقت کې دا ګوره ډېر لوی نعمت دی او ډېر لوی څیز دی چې الله تعالی د انسان نه خوشحاله شي او ورته وایي ته مې معاف کړې ته مې وبخلې ولې کو الله تعالی موږ او تاسو سره حساب کتاب شروع کی او الله تپوس شروع کی د خپل نعمتونو باره کې ځکه الله قرآن کې وایي که نه چې زه به د خپلو نعمتونو په باره کې هم تپوس کوم نو قسمه قسم نعمتونه د الله تعالی دي بیا به موږ جواب نشو ورکولی الله تعالی دا میاشت د رمضان د دې دپاره پیدا کړله چې انسانان په دې کې الله تعالی طرف ته متوجه شي الله تعالی نه بخښنه وغواړي الله تعالی باندې خپل ځان وبخي او صرف دا نه چې انسان د عبادت نه کوي د حرامو نه ځان نه صبري د دروغ او د غیبت نه ځان نه صبري
او غواړي دا چې ما ته بخښنه وکړي. نه، اول به اسباب اختیار کړي، د ګناه نه به ځان وساتي، معافي به وغواړي، د الله په دربار کې به توبه وباسي، د هغې نه وروسته به الله تعالی څه وکړي؟ دا ګناهونه معاف کړي. له دې د وجې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې د رمضان روژه ونیسله په شرط د دې چې دې کې ایمان و. ولې کو کافر روژه ونیسي هغه له دا روژه نیول فایده نه ورکوي، فایده والا به هله ورکوي چې دننه زړه کې عقیده او ایمان وي، نو اعمال به فایده ورکوي. څومره کفار به مخ د ځمکه باندې دي او دغه رنګې د الله نه منونکي چې کم خلک دي کو ډېر نیک کارونه کوي، پلونه جوړوي، اسپتالونه جوړوي، خیر ښېګړې کارونه کوي، او موږ هم وایو یاره غیر زموږ نه ښه دي، هغوی داسې دي، هغوی داسې دي، هغوی داسې دي. مسلمان داسې نه دی. علن کې مسلمان سر چې کم دولت دی د هغوی سر نشته. که د سالمې دنیا کافر یو طرف ته کی او بل طرف ته یو ادنا مسلمان دی چې په خپل اسلام باندې عمل هم نشته، خو دی ته بهتر دی. دا چې کم نعمت دی مسلمان سره دی چې هغه عقیده ده د ایمان. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم شرط کې خودو چې روژه ونیسله خو په شرط د دې چې د کې ایمان و، نو کافر ته د دې صله نه میلاویږي. الله تعالی هغوی له د دې صله ورکوي، په دنیا کې ولا نور نعمتونه ورکوي، مال ولا ورکوي او څه څه ولا ورکوي چې کم ښه کارونه کوي چې آخرت ته به د هېڅ د سر نه وي. ورپسې فرمایي و احتسابا، او دا روژه یې نیولې وه خالص مخلص د الله تعالی د رضا دپاره، نو الله وی غفر له ما تقدم من ذنبی. د دې روژې د وجې به الله تعالی د ټول ګناهونه څه کړي؟ هغه معاف کړي. خالص مخلص هر عمل پکار دی، کوشش به دا کوو چې هر عمل کوو هغه به خالص ته الله تعالی د رضا دپاره کوو. که چېرې په دې کې یو عمل داسې زمونږ وي که هغه مونځ شو، که هغه زکات شو، که نور اعمال شو، ښه کارونه شو، او په هغې کې د انسان نیت خراب شي چې یاره دا خو د پلانکي د وجې کومه، پلانکي راته ښه سړی ووایي او د هغه د وجې کومه نوم مې وشي، نو حدیث کې راځي الله به ورته په ورځ د قیامت وایي د چا دپاره چې د دنیا کې عمل کړی و ورشه هغه ته ووایه چې د دې بدله دله درکړي، ما سره ستا د دې بدله نشته. نو په هر عمل کې مسلمان نه پکار دی چې کوم عمل کوي د شریعت، نو د ټولو هر عمل نه مخکې دله اخلاص ضروري دی چې دی د الله تعالی رضا مخې ته وګڼي، نو بیا به دله د عمل فایده ورکوي. او که چېرې اخلاص نه و بیا فایده نه ورکوي. له دې وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کوم کس روژه ونیسله ایمان سه په شرط د دې چې ایمان پکې و، په شرط د دې چې دا روژه خالص د الله تعالی د رضا دپاره ونیسله، نو له دې صله به ورله دا میلاو شي چې غفر له ما تقدم من ذنبه، چې الله وایي زه به ورته څه وکړم؟ ټول ګناهونه به ورته معاف کړم. او ما خو ووی چې ضروري څیز زموږ او ستاسو دپاره هغه په الله تعالی باندې خپل ځان بخل دی. دنیا خو کار قسمه وي، هغه سختې موږ نه دي لیدلې پخوانو خلکو چې کومې سختې تېرې کړي دي. اوس خو نعمتونه دي نعمتونه دي، خو د ټولو نه لوی نعمت او خوشحالي به هغه ورځ وي چې الله تعالی ورته خپله رضا نصیبه کړي. لکه دنیا کې موږ او تاسو ګورو یو معمولی افسر کو چاله صبر کی نو هغه کس ویره مال پلان کې مال په خپل لاس سره کړی دي او مال اداره کړل. یو واقعه مې اوریدله، یو بادشاه ولګېده اورنګزیب هم بادشاه و، د ده نه بل بادشاه برو، نو دله یو څو الوچی وي که څه و دی وله ورکړل، نو ده د هغې د وجې خپل رعیت له روټۍ وکړله. وایي ګوره ماله باچا په خپل لاس باندې دا انعام را کړی دی، ماله وایي باچا صاحب په خپل لاس دا انعام را کړی دی. او نن سبا موږ تاسو تخکاري عمران خان یو کس له دستخط کړو، نو دستخط څه شی دی او د کمیس څه شی دی او کپړه څه شی دی، نو چا به مال په لاک راکړه او چا به مال په 10 لاک راکړه. دا دنیا غا نظام دی چې یو کس اوچت مقام والا یو کس وړوکی له یو معمولی څیز ورکړي نو دا ماله پلانکي راکړی دی او دا د هغه د لاس نه ښه ده. او الله تعالی وایي زما بندګانو روژې زما دپاره ونیسئ،
ښکلی عبادت وکئ، تراویح پکې وکئ، ذکر و اذکار او عبادت پکې وکئ، او دغه رنګې د غیبت نه ځان